شیر افضل مروت صاحب وایي چې مبارک زیب خان صرف او صرف ووټ اغستی د عمران خان په وجه باندې او د عمران خان په وجه باندې د کامیابي ترلاسه کړې ده او د عمران خان ایجنډا استعمال کړي، یا مطلب د عمران خان نوم یې اغستی په دې وجه باندې خلکو کامیاب کړی دی. خو زه به دلته کې ووایم چې بالکل هم داسې نه ده، بالکل 100% نه بلکې 200% تاسو دا خبره چې څوک کوي چیرې د عمران خان په وجه باندې مبارک زیب کامیاب شوی، نو دا ډیره زیاته غلطه خبره ده او دا بې بنیاده خبره ده. په وجه دې باندې چې کله دغه ستاسو شیر افضل مروت صاحب باجوړ ته رالی او ریحان زیب شهید شوی و، نو د سره مبارک زیب ځای ته رانلی او د هغه سره هغه میلاوېدل قدره کې دی هغه ونه ګڼل چې یاره زه میلاو شم، هغې ته یو قسم له تسلي ورکړم، پارټي یو طرف ته کا، الیکشن یو طرف ته کا، دا هر څه چې کوم دی یو سایډ ته کا. مبارک زیب ودرېدلی و د آزاد امیدوار د سیټ نه. نو مبارک زیب چې څه فیصله کړې دا ټیک ده، دا ټیک نه ده کړې، خو تاسو چې کوم هغه خپل دغه کوئ، هغه ډومیننس یې شو کوئ په هغه باندې چې یاره مطلب دا بس د عمران خان په سر باندې ووټ واغستو. عمران خان صفا کلیر کټ خبره کړې وه چې مبارک زیب ته ټیکټ میلاوېدل پکار دی او هغه له به ټیکټ ورکوو، خو چونکې بیا پارټي ده که نه، مختلف قسم خلک پکې دي، په چا باندې هم تنقید نه کومه، خو خبره غلطه ده. مبارک زیب د آزاد امیدوار نه سیټ ګټلی دی، نه ورله تاسو ټیکټ ورکړی دی، نه ورله تاسو کمپین کړی دی، نه چې کوم دی د کمپین په وخت کې ته کله د ګلظفر خواته رالی او د هغه سره میلاوېدلې، نو ټیک د کمپین به دې کړی وی، خو دلته کې به د ده خوا لږ ورغلی وی او د ده هغه حوصله افزایي به دې کړی وی، ځکه چې ریحان زیب په پی ټي آی کې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي، ډېرې زیاتې. نه د باجوړ سر ښکته کړی مبارک زیب، زه د مبارک زیب سپورټ نه کوم، هغه قابل دی قابل نه دی زه دا خبره نه کوم، په میرټ راغلی په میرټ نه دی راغلی هغه خبره نه کوم، خو تاسو د دې سره کوم ښه کړي، تاسو ماته لږ هغه وښایئ. په هر ټیم الټه پسې تاسو لګیا وئ چې دا جنډه ته زه اخلم او دا ته داسې کومه. د الیکشن نه یو ورځ مخکې مبارک زیب تاسو سره شامل شو، تاسو سره شمولیت وکړو، دا د هغې یو ښه والی وګڼئ چې خپل تره زوی کېناو خبره کوي، دا د څه خبرې حق تاسو په هغه باندې جتاوئ چې یار مطلب ګنې داسې ټیکټ هم له ورکړی او اوس چې کوم دی لوټه شو، هېڅ قسم مسله نشته دی. د چا خواله تللی دی، چا سره شمولیت کړی دی، هر سړی په خپل ځان ته ګوري چې په کوم ځای کې زما عزت شته، په کوم ځای کې مې عزت نشته دی. تاسو هغه سره داسې څه ښه نه دي کړي. د الیکشن ورځې ماته یادې شي چې په هغه کې تاسو د هغې د راغورځولو څومره کوشش کړی و دغه، خو بیا هم هغه خلکو چې کامیاباو د اوټ مبارک زیب اغستی دی صرف او صرف د ریحان زیب په وجه باندې، صرف او صرف د ریحان زیب د قربانیانو په وجه باندې هغه ووټ حاصل کړی دی او عوامو په دغه وجه باندې. ګنې که چېرته تاسو وایئ د عمران خان په سر یې ووټ اغستی دی، نو د عمران خان په سر باندې که ووټ اغستی نو ګلظفر به یې کامیاب کړی وی، خو داسې بالکل هم نه ده. څوک چې دا دعوه کوي هغه کمپلیټلی سراسر غلط ده. نه د باجوړ له خلکو سر ښکته شوی دی، ښه په فخر سره او ښه کار یې کړی دی چې دغه ځینې علیحدګي اختیار کړه، ځکه چې هغه ته کم نظر کېدو هغه ټولو خلکو ته پته ده، باجوړ کې چې څوک هم پاتې کېږي هغو ته پته ده دې خبرې. نه د مبارک زیب سپورټ کوم، نه د پالیټکس د دې قیصو د پی ټي آی د هېڅ چا سپورټ زه نه کوم، خو حقیقت چې څه دی او د باجوړ د نوم په ځای باندې بدنامېږي، د دغې د وجې دا خبره کومه چې داسې هېڅ قسم مسله نشته. ښه زبردست فیصله یې کړې، هغه پوهېږي چې ښه فیصله څه ده. نور د هغه چې کوم میرټ باندې راغلی او که په میرټ نه دی راغلی، خبره شي کولی خبره نه شي کولی، هغه تاسو ته پته ده، هغه تاسو په خپله باندې هم پېژنئ، په هغه باندې زه خبره نه کوم. بهرحال دې حوالې سره تاسو خپله سره د هغه سره هم کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله میلاویږي نوې ویډیو کې، تر هغه ته مالک اجازت، د الله په امان.